بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن چې په کومه مسله باندې مون خبره کوو، دا مسله اکثر ملګرو ته په مونځ کې مخې ته راشي. هغه مسله دا ده چې د فرض مونځ په دریم یا په څلورم رکعت کې یو ملګري په حیره سره سورت فاتحې سره صورت میرا کو، نو آیا ته داسې شخص دا مونځ وشو کنه او په د باندې سجده سهو لازم ده کنه ده. نو ګوره د فرض مونځ نه علاوه چې څومره مونځونه دي، خو سنتونه دي، نفلونه دي یا وتر دي، ته دې په ټولو رکعتونو کې سورت فاتحې سره صورت ملاول دا لازمي دي. او فرض مونځ کم چې 2 رکعاته دي، په دې کې هم سورت فاتحې سره صورت ویل دا واجب دي. کم فرض مونځ چې په 4 رکعاته باندې مشتمل دي، په دې کې په اولنی 2 رکعاتو کې سورت فاتحې سره صورت ملاول دا لازمي او ضروری دي، او په آخري 2 رکعاتونو کې د فرض مونځ په دریم او په 4 رکعات کې سورت فاتحه ویل دا مسنون دي، او دې سره صورت وغیرہ ملاول دا خلاف اولا دي. مستحب دا دي او سنت طریقه دا ده چې صرف صورت فاتحه ویل شي. اوس کې یو ملګری ته هغه فرض مونځ کم چې په 4 رکعاتو باندې مشتمل دي، هغه په دریم یا په 4 رکعات کې صورت فاتحه سره په هیره باندې صورت ملاو کی، نو د داسې شخص مونځ کم دی دا اوشو او د باندې سجده سهو هم لازم نه ده. عام طور پر زموږ ملګری اکثر چې داسې غلطیو کی نو هغه بیا سجده سهو کی، نو په داسې مونځ کې سجده سهو نشته، یعنی په دا بغیر سجده سهو دا مونځ وشو، صرف دومره وشو چې یو خلاف اولا کار د جګم دی هغه وکړو، باقی دا مونځ جګم دی بغیر سجده سهو وشو او دا جایز ده چې دې کې سجده سهو ونشي. کو امام دی او امام هم جګم دی په خپل فرض مونځ پړاوي 4 رکعاته، پای کې په دریم یا په 4 رکعات کې په غلطۍ سره په هیره باندې سورت فاتحه سره صورت ملاو کو، دغه شان په هغه باندې جګم دی سجده سهو نشته، بلکې بغیر سجده سهو د مونږ کم دی او شو. جزاکم الله خیره.